बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तान उम्मीद लरम چې تاسو بخیر خبر خوشاله یې او چې کم ځای کې هم یې نو الله جل شانو تاسو خاط آباد اور خوشاله ساتي. زما عزتمندو دا ویډیو به تاسو پوره ګورئ، اخره پورې به ګورئ. په دې ویډیو کې به د زړه بړاس وباسم او د اسلام په دایره کې دننه به انشاءالله خبره کوو. زما عزتمنده یو وړه غونډه کې کیسه اور خبره دا واوره، د هغې نه پس بیا راځم په دې سوشل میډیا باندې یو ډم دی، پښتون بدنامۍ، رزیل انسان دی، رزیل د زمانې دی، رزیل د زمانې دی. هغې باره کې به زه تاسو سره خبرې کوم او انشاءالله هر خبره به په ثبوت مندي. زما عزتمندو زمونږ یو مولانا صاحب دی، هغه یو کیسه کوله. وی ما په خپل زندګۍ کې د دریو کسانو کرامات صحیح کړي دي. یو مفتی فرید رحمه الله تعالی، الله جل شانه دی په قبر باندې کروڑها رحمتونه ولیږي، اور یو د وهاب کاکا کرامت می صحیح کړی دی، او یو بل بزرگ یاد کړو خو زما د ذهن نه هغه اوس ووتو. وی د دریو کسانو ما کرامات پر خپلو سترګو صحیح کړي دي. دا وهاب کاکا عمرې له تللی و، ده سره نه پاسپورټ و، نه ورسره هوټل هغه کارډ و، نه ورسره چې کوم دی نو ویزا وه، هېڅ شی ورسره هم نه. زه خو تللی یم. الله جل شانه دي تاسو ټول مؤمنان مسلمانان چې چا خواهش دی او کوم چا تمنا ده په زړه کې، هغه ټول دی الله جل شانه بار بار بوزي. ما دی الله جل شانه بار بار بوزي. تاسو ټول مؤمنان مسلمانانو سره تاسو ټول آمین وایي او الله جل شانه دی د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم مینه مبارکه زموږ په زړه کې واچوي، د الله د خپله مینه زموږ په زړه کې واچوي، د قرآن د اسلام مینه دی الله جل شانه زموږ په زړه کې واچوي، او الله د آخره خاتمه زموږ په ایمان کې ایمان د زمواله دی الله جل شانه بچو ساتي. نو زما عزتمندو محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارک ته یو مخې ته باب السلام دروازه ده، په هغې چې داسې ځي نو ریاض الجنت راځي، روضه مبارک راځي، بیا دې سره دې خوا یو ځای دی خالی ځای دی، روضه مبارکه سره خالی ځای دی. نو دغلته اکثر علما، مشایخ، بزرگان، علماء کرام، قاریان، مفتیان دغلته اکثر راځي، یا مطالعه کوي یا چې کوم دی نو تلاوت کوي، خو دغلته نه پاسول نه کوي. اسې ریاض الجنت کې چې کوم دی نو 2 رکعاته وکړي یا 4 رکعاته وکړي نو ایزا رش ډیري. محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې مخې ته دی ډېر نه پرېږدي، هغه به چې کوم دی نو زر زر ځي. خو دغه ځای کې زما عزتمندو چې څومره وخته تېری نو تېرولی شي. نو دغلته وهاب کاکا ناست و، زموږ د مولوي صاحب وایي چې شورته راله او په ده باندې شکمن شو. هولیه به داسې غونډه کې به که نه شکمن شپې ده ته لاس کو، ا د هغې شورتې ول لاس داسې شو، بیا یې کوشش کو، بیا یې لاس داسې شو، بیا یې کوشش کو نو بیا یې لاس داسې شو. نو زما عزتمندو مونږ پښتو کې وایي زه رکوی مړه پرېږده په تندر یې وله، مونږ دا وو، او هغه یې وایي خلي ولي، د هغې دغه مطلب یې خلي ولي، بس پرېږده رکوی وایي خلي ولي، هغه ته روان شو. دا زمونږ محترم وایي چې وهاب کاکا کلي ته راغی نو ما ورته وی چې وهاب کاکا وایه په روضه مبارکه کې د څه صحیح کړل؟ وی هغه راته غوسه شو چې څه مې صحیح کړي دي، ستا څه مطلب دی، ما هېڅ نه دي صحیح کړي. هغه ورته مولانا صاحب وی دا څوک وایي داسې په اسانه یې چېرته پرېږدم، خامخا به راته وایي. هغه ورته یې وام درته، خو دا خبره به زما او د ستا ترمنځ وي. دا اولیاء کرام چې کوم د خپل کرامات دا پټوي. نو زما عزتمندو ده ورته وي داسې چل دی چې محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم په روضه مبارکه کې په برزخي تخت باندې ناست دی او ډېر عظیم الشان په طریقې سره ناست دی، او داسې تخت دی چې حیران پریشان بشي. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وسره
ناست دي هغې تشریف فرما دي او صحابه کرامو سره هم تشریف فرما دي. په روضه مبارکه باندې خلک راځي، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. نو هر یو کس راځي او سلام اچي او محبوب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر یو کس ته سلام جواب ورکوي. ځکه چې حدیث شریف کې راغلی دی که نه، او محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم سر مبارک داسې کته کړی دی، سلام جواب ورکوي خو بره نه ګوري. صرف دوه قومه دي زما عزتمندو چې کله هغوی راشي او د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه باندې حاضري ورکړي او سلام کوي، نو محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم وخاندي او وګوري ورته او سلام جواب ورکړي. نو مولانا صاحب مو ته زر وي چې وهاب کاکا زر وایه، هغې کې خو چاته زمونږ قوم خو نه دی، زر راته وایه. نو زما عزتمندو هغه دوه قومونه څوک دي؟ هغه دوه قومونه یو د افغانستان پښتون او یو د پاکستان پښتون چې روضې مبارکه باندې حاضري ورکړي او سلام پیش کړي. د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما او تا ته سترګې دي، وګوري بره او وخاندي او سلام جواب راکړي. پښتونه موږ په کم طرف باندې روان یو. دا قصه مې ولې وکړه، د دې اوس درته مقصد وامه. یو بړوادین صاحب دی، هغه وایي چې 50% پښتانه دا 2 نمبر دي. نو ته په خپل ذات باندې خپله ګوته اوچتې بړوادینه، ته به ای بړوا زما عزتمندو تاسو خفه کېږئ، مه زه جذباتي کېږم، خو په دې 2 خبرو ما ته ډېر غټ جذبات راځي. یو چې د دین اسلام باره کې څوک وایي، یو د پښتون په باره کې چې څوک وایي. پښتون ته زما محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې دي. اته وایه چې 50% پښتانه 2 نمبر دي، کیدای شي ته 2 نمبر یې. وایي لیوني ته ټوله دنیا لیونی ښکاري، ولې چې هغه خپله لیونی دی. نو دی خپله 2 نمبر نه 3 نمبر دی، نو ده ته ټوله دنیا 2 نمبر ښکاري. پښتون یو تاریخ لري. پښتون په ټوله دنیا کې چې کوم دی که نه خپل نوم قائم اور دائم کړی دی، خپل نوم یې جوړ کړی دی. ستا غونده کې رزیل د زمانې راځي، د پخې ډمې زوی راځي او مونږه پښتانه بدناموي. ته د پخې ډمې زوی، ستا پلار ډمو، ستا نیکه ډمو. که کم یو کس ما سره په دې کې اختلاف کوي او که ما سره ودرېږي، زما هېڅ پروا نشته، خو چې کم یو کس په پښتون باندې ګوته اوچتئ په والله که مې پرېښودو. محترمو بانګونه وې، اذانونه کېدل، هغې احترام خو په مونږ په تاسو باندې فرض دی. نو دا ویډیو مې ځکه سټاپ کړې وه. نو زما عزتمندو دی صرف اور صرف د ایمان په ډمانو باندې راوړی دی. اوس په روژه مبارکه کې، په رمضان المبارک کې، په آخري عشره کې دی ډمانو څخه تللی دی او هغې ډمانو فلم جوړو په روژه کې. او زه تاسو ته قسمیه وام او یقینا وام چې دغې ډمانو به چې کوم دی روژه نه وه، انه د روژې نیسلي دي. څه وایو؟ مونږ د قوم خدمت کوو، مونږ د قوم خدمت کوو. د قوم خدمت امی عایشه رضی الله تعالی عنها نو کړی، هغې خو د امت غم کړی دی، د امت خدمت یې کړی دی. د محبوب رسول الله صلی الله علیه وسلم لال مبارک فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها، هغې د قوم اور د امت خدمت نه دی کړی. د رزیل د زمانې به راځي، امونږ او تا ته به چې کوم دی ښودنه کوي چې مونږ خدمت کوو. دې کې ستاسو یو خېټه ده او بل چې کوم دی پیسه ده. تاسو د خپل ځان دپاره اړم یئ. د ملک او د قوم خدمت داسې نه کېږي چې ته بړواتوب کو، فلمونه جوړو، ډرامې جوړو. فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها هغې فرمایلو چې زما جنازه به د شپې اوچتوي، چې زما د کفن کپړه په ما باندې چې کم څادر غوړېږي هغه غیر محرم صحیح نه کي.
ډنډې به رکې منډې سوټي به رکې منډې خو تاسو لږ صبر وکئ کته به ځئ نه تاسو ته پته ولګي چې خدمت څه ته وایي او غیر خدمت څه ته وایي خو دغه عزتمندو ته پښتنو ته زه وایم چې داسې بړواګان زما عزتمندو مه سپورټ کوئ زما عزتمندو داسې بړواګان ته اړو یاره څه وایم نو زما عزتمندو را روان نیو جنریشن چې کوم دی نو بس الله جل شانه دې په تئ باندې په موږ باندې ټولو باندې رحم وکړي دا اوس چې کوم عذاب راغلی دا عذاب لږ دی دا عذاب زما عزتمندو لږ دی نو دا مې د بړوادین صاحب ته ریکویسټ دی او نه ریکویسټ را درخواست خو نه کوم دا وارننګ دی چې آینده ګورې پښتون پسې لفظ اوچت نه کړي او په دې چې کوم بړواګان نه تا انټروانې اخیستې دي انشاءالله هغه هم وقفن په وقفن چې کوم نه شیر کومه د لوی الله په نوم سپارم د الله په امان